السلام علیکم ملګرو. د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې سخت تنقید کړی دی. وی وړه خوله او غټې خبرې انسان ته خپل حیثیت کتل پکار دی او د هغې نه بعد په چا تنقید کول پکار دی. د جماعت اسلامي والا مکمل حقیقت را سره واوري. د جماعت اسلامي والا نه دا د جماعت اسلامي والا دی او په جماعت اسلامي کې 20 کاله تیر کړي دي. راځئ د دوی نه د ده نه واورئ چې د جماعت اسلامي اصل حقیقت څه دی او د دوی په زړونو کې چې دا کم خباثت دی دا څه دی. هلکه ستا څه مسله ده تا ده چې په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې تنقید کې؟ مولانا فضل الرحمن صاحب خو نه په حکومت کې دی نه حکمران دی، هغه خو په اپوزیشن کې دی او تم په اپوزیشن کې عمران خان د پاره امریکا لګیا د غوبل جوړ کړی د رهایي د پاره په هغې خبره نه کوي. پاړه چینار کې حالات خراب دي په هغې خبره نه کوي. دغه شانتي ملکی نور حالات خراب دي په حکومت باندې تنقید نه کوي. راځي او په مولانا صاحب باندې تنقید کوي. و د الله بنده که ځان مشهورول غواړي نو بل څه کار وکړه، نو وړه خوله او غټې خبرې د دې نه ځان وساته. راځئ د جماعت اسلامي مکمل حقیقت واورئ او مخکې ورته خامخا ورشیرې کوئ. ملګرو د اورېدو یې وې ما په جمهوریت اسلامي کې وخت تېر کړی دی او ټول عمر دوی غلاګانې کړي دي. د مومند ایجنسۍ چې کم قیادت دی فردوس دی بل دی په 2018 کې ولا 75 لاک روپۍ د مرکز نه راغلي وي او ټول د ایجنسۍ چې کم مشران دي 2 کسان په جیب کې اچولي دي. الیکشن یې زما او د بل کارکونه ورکر نه 15,000 10,000 50,000 دا اخیستي دي. پوسټر یې دا شیزونه ولا موږ جوړ کړي دي او باقي 2 د آیسو ډیلرانو چې هغوی به دوی له فلیکسونه هم جوړول، هغوی به دوی له مطلب دا چې پوسټر هم جوړولي، فاینانشلي هم سپورټ کړي نه ډېرې روپۍ مو له ورکړي، ګاډي بیا هم صدقلول، د دغه ګاډو تیل بیا هم خلاصول او دغه 75 لاک روپۍ دوی په جیب کې اچولي. کله چې په دا شی موږ ثابت کړو موږ ته پته ولګېدله، موږ ویل چې د دې اډټ غواړو چې 75 لاک روپۍ تا په کم ځای کې لګولي، ثبوت ورسره نه و او داسې نورې ډېرې څه خبرې چې د قوم سره دوکې کولي. په دغه خبرو ته ما مولانا مسیح الله او داسې نورو ملګرو استعفا ورکړله. بله خبره دا ده چې دوی مخکې د شریعت خبره کوله، هغه ته خطا شو، بیا د ګرین پاکستان خبره کوله، اوس یې په پوسټرو کې لیکلي چې غریب عوام غټ غله دي، زما نه ښه څوک نه پېژني. 20 کاله مې اوسه په یو تالي کې خوړلې ده. ټیک شوه که نه؟ بل زه تاسو ته دا هم شریعت ته څنګه راولي. ستا چې کوم مرکزي امیر دی مدرسه یې په سترګو نه ده لیدلي، ستا چې کوم صوبایي امیر دی مدرسه یې په سترګو نه ده لیدلي، ستا چې کوم د ضلعي امیر دی د مومندو یا د تحصیل امیر دی مدرسه یې په سترګو نه ده لیدلي. که په دې څه علم کېږي چې ته دې د مولانا مودودي رحمت الله علیه تفسیر د شپې په کټ کې څملي او داسې دې په ځان د پاسه نیولې، دې څه علم زده کېږي؟ دې څه علم نه زده کېږي چې د مدرسې پوړونه او ټاټونو باندې ملاس نه وي او هغه دی کې د وخت نه یې تېر کړی. نو دې داسې خبره د جماعت اسلامي لکه یو شپون چې راپاڅي وایي ما له جاز راکړه زه پرې د واشنګټن پیره کوم، نو دا به څه کوي؟ دا به جاز دلته کړپه کې غورځوي، ځان به هم تباه کوي او قوم او سورلی به هم تباه کوي. د جماعت اسلامي دقسې مثال دی. انپړ یاستئ، صرف پټۍ سپارم ویلې ده، تاسو علم نشته دی، تاسو دیني معلومات نشته، ته څنګه شریعت راولي؟ هغه که جمعیت وایي دا یوه خبره ده، نو د دې نه ځان بیخي وساتئ. دې کې نه عالم شته، تشې د اسلام خبرې کوي او کرسۍ دپاره دا خبرې استعمالوي.